السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ما سره موجود دی شاهینجي خالد نذیر، زمونږ سینیر صحافیان د نوښار او صدای نوشهره باندې تاسو سره لایو یو او خبرې به کوو مختلفو امورو باندې. مختلف چې کوم برننګ ایشو دي مسلسل تاسو ته ښکاري په د پېښور نه که شروع شي اټکه پنجابه پورې ځئ نو د دنیا ناکې لګېدلي، یو دا پته نه لګي چې دا ناکه د چا ده او دا ناکه د چا ده. خو بله ورځ د موټروې او د اکسایز پولیس ترمنځه کومه مسله راغه نو غیر قانوني زمونږ خالد نذیر بای وی چې غیر قانوني ناکې دي. د دې به معلومات به هم حاصلو چې دا غیر قانوني څنګه شو یا دومره ناکې ځای په ځای لګېدلي دي. د سره سره د سوي ګیس او د بجلی او نوې لوډ شیډینګ که ورته ووایو نو د انټرنیټ لوډ شیډینګ چې هغې ماشوم نه والې تر لوی بوډا هر څوک یې متاثره کړي دي. په دغه به هم خبرې کوو. زه به راځم خپل ملګري له خالد نذیر بای. جی حافظ، تاسو ته آواز درځي؟ جی راځي. نو خبرې خو دغه دي دا چې کوم مین ایشوز دي دې باندې به څه وایي. د ناکو حوالې سره تاسو بله ورځ ویلي چې دا غیر قانوني دي، نو په کوم دغه باندې چیکینګ به دی نه کوي؟ دا څنګه غیر قانوني دي؟ او بیا ځای په ځای د هر چا خپله خپله ناکه د شهر ناپرسان غوندې دی، لکه یو ځای کې چیکینګ وي سړی وایي چې دا چیکینګ شروع دی. د غل ساز پکې پته څنګه لګي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیسه بستا مننه مهرباني. خبره ده چې تاریخ بینه چې شروع شي چمکانونه چې شروع شي لومبه ناکبه د پولیس لګیدلی پاغه دی. جی بالکل. بدقسمته چې کوم نه کې پولیس چوکۍ جوړ باندې حتی کې وطن ناکوي ایسا هغه به دا څنګه د ملټولي مزدور لګیاتي دا شان دین علاوه اکسایز کسٹم کوله ټیک دی او فاتحه غلا گیا دا کم کې قانوني سامان پنجاب یا بل خاص مګل پاتې شو د اکسایز حق د خپل ذلت دا پنځه کومه سوري اخیلو کې جی دا اکسایز پارټ کومه دا مردان اده ولالو پنوخا کې په جوړیګو سوري اخیلو چوکې سره ناکې لګول او قانون دار ته چې مونږ ته ناکله شي عوام متلکه کول نشي دای ناکله لګول و د اکسایز سیچو چې د مردان دا د هغه په نه کې لګیدل و سوري اخیلو چوکې سره زه په ځای غبرېل مخې ویډیو بلاک کړو ویل ټینګر دا په وسله لای شي د اکسایز کار دانه دی بتاله شي اکسایز دا کار دی چې چا باندې ټکشاټي یا چا باندې هغه ګاډي بده ته د اجازه دي هغه ګاډي ته اشاره دی به کسان مو په یو یا متلاشي به مریو هغه قانوني بل مردان اکسایز دا حق نه یا راځي د وی خپل ځای دی ورته کې کوي دا دی حق سے ساتل دی اب چیکینګ کوي په هغه صورت کې چې یا وی کوي دا دی د حق اصل باقي دا پنځه کوم واقعي شي دغه د موټروي سره کینو موټروي او صفه کول دی ور باندې تنازل وشوي دا جی دوالو چې کوم دی دا د یو بل خلاف اتفاقیه کړې پاره کې دا اکسایز انسپکټر چې کوم دی دا محمد زخمی شوی دی حاجی نو موټروي ولا چې کوم دی ای خپل
قانوني ډیوټي پوره کړی دا دا چې سوا روز کولاو کړی دی روز باندې کړی وای کولاو تنازع پتا کې باندې موږ د دوالو یو بل خلاف فیاض کړی حکومت ما کیسه کوي یا د دې کوم علاوه کار دي دوالو دا چې په کیسه کې دا خالد نذیر بھائی ډیرو خلکو ته دام پته نشته چې دا غیر قانوني او قانوني او دې کې د موټروي والا انوالمنت هم چې هغه نه به تپوس کوي ناکبه لګي کدا څه قانون دی لپاره دا به د موټروي نه او غیر قانوني څنګه دی لکه دا به د موټروي نه تپوس نه کوي حاجی دې چې کوم ضلع ته زی بیا کوم علاقې ته زی بیا به دا هغه علاقې تانه نه کوم نه الته به اطلاع ورکړي چې بھائی موږ دې ځکه یو دوی د چیکینګ کو موټروي نه ودی تپوس نه دی متعلقه تانه نه الته به اطلاع ورکړي ها دا قانوني پدې دې چې دا د چیکینګ اجازه نشته دې چیکینګ نشي کولای دی به ریکووري کوي او ټیکس ورکوي وصولي حاجی د دې باره کې څه هاي کورټ لا سپریم کورټ څه اډر هم شته دې کې هو یو څوک دی مخکې وزیر داخله هم چې کوم نه اډر جایز کړی چې زه په دې موږ ټول علاقې ختم جی او کله چې صوبایي حکومت د بلکی وجود حکومت چالو صوبه کې هغه یو باقاعده اړه جاری کوي یو ځکه ناکبه کوي اته اکسایز یو د پولیس یو ولا ناکبه باندې مکمل پابند دي د وجه چې کوم دی د حکومت نه باوجود نه کې لګولي یا د لاغه قانوني دي ها د کې سپریم کورټ دا کړی چې دای بزان سره مزدور چې ابدان سره دې باندې باقاعده فیصله راغله چې دې بل ډي وی مزدور سره چیکینګ دندوي هغه نه باوجود هم بازي هغه کسٹم دې کپلسټ یا د ایکسایز اذا سره چې کوم دې د مجلس او دغه په لګي چیکینګ عام مزدوران عام خلک مزدوران دیاړي ماري ساتلي دي دیاړي ماري ساتلي او دا د اٹک نه پورې غاړه هم شته کنه اٹک هغه طرف ته بالکل دا ټول دا اٹک نه خو رجی بابا نه مخ حالت بالکل هغه اکسایز عمل نشته مزدوران ولا ها ټول مزدوران نه ملایک ټولې څونه مزدوران دي غلسي کاتبي کشري ای باقاعده دغه د خیبر پختونخوا چې کوم ګال دي ای باقاعده دوی او باقاعده خبره په خپل ډیره د افسوس خبره ده جی ډیره د افسوس خبره ده په ټوله دلته کې پیښور نه چې شروع شي حاجی کیمپ او اخوا نه راشي کارخانونه نو زه په زه دا پاټکې لګېدلې دي لکه چې څنګه پخوا افغانستان کې د هر قومندان یو خپل پاټکو او هغه پاټک باندې به چې تېرېدو نو هغه به سورکول او کابل ته به رسېدو نو داسې دلته هم دا ضرورت چې اسلام آباد ته ځې نو د دنیا ناکې او ناکبندیانې د چا تپوس نشته او هلته عوامو ته پته هم نه چې دا د اکسایز ده نارکاټکس ده دا د پولیس ده دا د کسټم ده نو محکمې هم ډېرې دي مشکلات هم ډېر دي دې باندې خبرې به کوو دا مرګري په دې کمنټس کې راغل نن سبا نوشهره کلا کې د ګندګي باره کې د صفای ناقص انتظام بالکل جی په دې باندې مونږ بار بار ویډیوز او دام جوړ کړي دي او ستاسو دا مسله به مو چتو خالد نذیر بھائی د سوی ګیس او د بجلی ناروا غیر اعلانیه لوډ شیډینګ هم مسلسل شروع دی دې سره سره د انټرنیټ دا یو بنیادی ضرورت او بنیادی سہولت دی چې هغه د لوی نن سبا د سټوډنټانو ټولو نه زیات پکار دی تعلیمي نظام کې زما په خیال دا رکاوټ جوړیږي د خراب ترین انټرنیټ سہولت موبایل کمپنیانو خپل اجارهداري جوړه کړې ده نو دې باندې بس وایي حافظ صاحب خبره ده چې دا پاکستاني هم په هر طرف لوټ کیږي کومي بجلی والے لوټ کوي کومي ګیس والے لوټ کوي کومي کمپلیکس والے لوټ کوي دا سه مکمل نشي چې عوام لوټ کیږي نو انټرنیټ چې کوم دی په نور ملکونو کې صحیح دی هلته کې هغه د عوام ټیکس هم ورکوي پاکستان کې عوام دا یو
دا شان چې کوم دی نو دلته د انټرنیټ کپنو پاکستاني عوامو پیژندو یا سبا دوستانه تاسو نو دا شان سیستم سہولت عوامو ته نشته او پیسې ګټي نو هغه په دې باندې موږ بل خبره کړو ډاکټر عمران صاحب ډاکټر عمران صاحب نن نو خار تر غله او غي د سویګیس باره کې چې مونږ باغه کولو ته سویګیس رسو چې کم صدوخیل او دا بر علاقې دي خو دې سره دا په ګورو په بو کې نو خار کې غټ غټ پیپونه پراته دي خلکو تر اوسه پورې سمره صحیح نه کتیر کال دی اعلانونه کول تر اوسه پورې د سویګیس دا حل دی که زه تا ته اوس خپله چوله وښیم نو داسې معمولی هغه داغ پکې راځي پته لګي چې یاره اور بلیږي نو دی خو دا پریشر برابر نه کړو نو دا پیپونه هم لا نه یې لګېدلي دې باندې به هم خبره کوو شاهینجي مونږ سره راغو شاهینجي تا ته اواز راځي تاسو انټرنیټ جوړې نن کار نه کوي مونږ په د انټرنیټ باندې به سخت احتجاج کوو پښتون بریالی وی د نوخار صفایي څه کول پکار دي د دې څه حل راوتی شي ستا په خپل ذهن کې او ستا خپله تجزیه او ستا خپل سوچ څه وایي په صفایي باندې او که نه د نوخار دا بار ګوره دا ټول لین مسلسل خلق د دې دغه کوي او د نوخار د صفایي دا یو عجوبه جوړه ده که ووایو نو بي آر ټي ترې نه جوړه ده او نه پوره کېږي حافظ صاحب په دې صدای نو صفایي چې کومه ده په دې صدای نو شي هم له اواز چت आवाज नौशे पे मौदाना आवाज बिल्कुल हुकूमत पे سترګې بندي کړې د پیشو د کمپاګي والا کار نه پکار دا نه ده چې د دې را روان وخت دپاره ماسټر انجینیرینګ وشي دا خو هغه انجینیرینګ دی چې د تیرو که مونږ ووایو نو تیر 20 کاله 50 کاله مخکې چې کومې نالۍ دي همغه نالۍ جوړې دي نوې نقشه د یډو جوړه کړې نه ده پلیادۍ جوړېږي کورونه جوړېږي آبادۍ زیاتېږي او نالۍ همغه 1 فوټ ناله ده که 1 فوټ ونو یو نیم فوټ شوې ده شاهینجي تاسو آواز راځي هلو هلو ګرانو مینوالو دا د انټرنیټ کنیکشن حل دی د هر ریچارج په بنیاد د هر کارډ د هر که تاسو پیکج کوئ هغې کې موږ نه ټیکس اخیستی شي او د انټرنیټ د عالمي اهدافو کې یو هدف دی د ملک او قوم دپاره چې په راتلونکي وخت کې داسې شهري پاتې نشي چې هغه ته انټرنیټ نه رسي انټرنیټ بنیادي حق دی د هر انسان خو دې ټایم کې زمونږ چې کوم مافیا ده په موبایل کپنو کې ناستي په پی ټي سی ایل کې ناستي نو پی ټي سی ایل خو مکمل فیل کړې ده بیا که راشئ دې کپنو ته نو زه نن یو ټاور سره تېرېدم او هغه ټاور زما اندازه دا ده چې 2004-5 کې جوړ دی خو د هغې نه پس د هغې ریپیر د هغې مرمت نه دی شوی نو د افسوس خبره ده چې په اربونو روپۍ رویني خو دا موبایل کمپنیانې د دې خلقو نه او د دې قوم نه د دې ملک نه راجمع کوي خو دی د یو بوسټر چې کوم ټاوري هغې کې د دنیا بوسټرې لګېدلي که تاسو خیال کړی وي هغه ډبي پکې لګېدلي نو چې ته بوسټر سره تیر شئ هغې کې به د نیمې نه زیات بوسټرې چې وي هغه به خرابې وي نو د هغې وجه بیا دا ده چې نن زما بچی هغه د آنلاین ایجوکیشن نه محروم دی نن زما بچی د آنلاین ایجوکیشن نه محروم ده آنلاین ایجوکیشن په دنیا کې یو ډېره اسانه او سسته ترین سورس د تعلیم د حصولو دپاره زما ملګری شاهینجي هم دوباره راغو زه به کوشش کوم چې هغې سره کنیکټ شم شاهینجي تا ته آواز درځي आवाज درځي حافظ صاحب
جی جی आवाज درځي. الو आवाज راځي راځي تاسو. جی جی الو راځي आवाज نه راځي کنه. आवाज خو زما صحیح دی. ما خالد جی جی ها راځي ها فیسم مونږ په جی ټی روډ باندې ناکبندو حواله سره مخبرو کې غیر قانوني ناکي د سویګیس عدم فراهمي د سویګیس بجلی لوډ شیډینګ او د انټرنیټ لوډ شیډینګ پکې شروع دی. دې باره کې څه وایي؟ صحیح دی. جی هلو دا که بیا ووایو نو د انټرنیټ مشکل دی. خالد نذیر بھائی आवाज درځي؟ الو आवाज جی جی आवाज تا راځي. جی تاسو ته आवाज درځي؟ خالد نذیر بھائی تاسو مایک آن کړئ. ناروا د انټرنیټ دا لوډ شیډینګ د انټرنیټ دا مسله دا تاسو ته ښکاري. زمونږ نننی ټاک شو زما په خیال د دې. جی خالد نذیر بھائی आवाज نه راځي. جی خالد نذیر بھائی شاہین جی په علاقه خوړه نظامپور کې د بجلی والا ډیر ظلم راخستی دی. بالکل وروره په ټوله ضلع کې او په هر کلي کې د بجلی ناروا لوډ شیډینګ دی او اوور بیلینګ هم کیږي. خالد نذیر بھائی ستاسو आवाज نه راځي. زه به تاسو ته بیا دوباره کوشش کوم. تفیم بھائی کابل ریور کې چې کم لایټ په روډ انسټال بالکل جی میاں اعزاز بشر صاحب تاسو خبره بالکل صحیح ده. ګرانو مینوالو د کابل ریور ته چې وردن نشئ مردان طرف ته ځئ او په جی ټي روډ باندې داخل شئ نو کروڑونو روپو باندې په جی ټي روډ کې په مین لایټونه لګېدلي. موږ تاسو ته په هغې باندې بار بار څو پروګرامونه کړي دي خو د هغه پروګرامونو هلته وایي چې د دې بل نه جمع شوی. په کار خدا دی چې د دې لپاره ماسټر انجینر نن سبا سولر سیستم دی او یو پلین جوړ شي او دا ټول لایټ چې دي تر کنډرو پورې رسالپور پورې نو دا لایټونه دا په کار دا دی چې دا سولر سیستم ته واړئ او د راتلونکو 30-40 سال دپاره داسې یو منصوبه جوړه شي نو دا به ډېره خوي خوړې نظامپور کې دا ملګری وایي چې بجلی والا ډېر ظلم راخیستی دی. جی شاهین جی حافظ صاحب مونږ د نوخار کې د یو ملګري میاں اعزاز بشر صاحب د سټریټ لایټ باره کې خبره وکړه. په هغې باندې به هم خبره کې د جی ټي روډ باندې دا غیر قانوني ناکې ځای په ځای پرون د موټروی والا او د اکسایز والا جګړه هم شوې ده. هر چا خپله ناکه چې کوم ځای چوکۍ ده هلته ناکه لګېدلې ده. حافظ صاحب بل حافظ صاحب زه یو خبره کوم یو خو زمونږ د ضلع د ډي پي او صاحب او د مقامي تانې دا ډېره کمزوري ده چې د مردان نه یو اکسایز والا راځي ولته ناکهبندي کوي او مکمل هلته ناکهبندي دغه کړي دغه پوسټپول والا سوکلو تانې والا دا کوم اکسایز والا دي
پکار چې د ډي پی او سره په نوټس کې راوستي و چې وای دا خو د مردان اکسایز ولازم په خیرآباد کې اخر د نوخار اکسایز والا سکه بالکل دا سره کنه را چې خیر د نوخار اکسایز والا سکه نو د نوخار اکسایز به بیا ول مردان کې به دی رکی یلته به ناکی لګي نو بس بیا خو دې نه جو چوپټ راځ ده او تما دا ول اکسایز والا کارکردګي سره جی ټولې په روډ باندې غیر قانوني تیز رفتار موټر سایکل ګاډي چلیږي ټیکس نه پې کوي اخر د دې کوډي په څو تمادا وایا جی بالکل دا دې فرض نه جوړيږي چې ته لایسنس یا نمبر ورکې او ابا تر اکسایز ولا نه بالکل سوپر اپلاینس ګاډي دي سوپر اپلاین غالي تیز رفتار دي موټر سایکل چې اپلای کړی دی خو یو درکدا سپورټ باندې دا زموږ اکسایز د صوبې او د خصوصا د نوخار دا د اندازې کمزوري ده چې د مردان له وسله راځي ولته ما چې د ګروپ پیسو پیدا کړی راځي او ناکله پکار پدې چې متصالي د دې یو سپ نه تاسو مقامي تانه تاسو موټروي پولیس ولا باندې راپورټ هم درج کړی بالکل دو محکمې یو بل سره والټا کول شوی دي د دې بس لما په خیال اکسایز والا بسر کوي اکسایز والا بدی کې دغه کیږي د نوشهره کلا اعزاز الدین بھائی د نوشهره سټریټ لایټ تا خبر وکا سټریټ لایټ با فسب څومره چې لګیدلی یو خو د خلکو بیټری پټی کړی خلو او بل دا غي بیټری کمزور شولای او بل مسلسل د حفاظت څوک نه کوي ودا بخامه خرابې دا سرندې بیا ولاړې دا یو ډپارټمنټ دی یو واده کوي څنګه چې په کابل ډیور کې تا ورو باندې لګیدلی او تقریبا یو میاش ک دوه میاش بلی شوی هغه لایټرو بل شوی نه او هغه موږ پروګرامونه په مین جی ټی روډ باندې پروګرامونه پکړو پاغي باندې شو کې ډاکې او دا او غلاګانی کیږي او موږ بار دا په خپل صدای نوشهره پیج باندې دا ویډیوګانی کړی الله حکم ته رسول او تر اوسه پورې پاغي شو ځانور پسو تما ته وای په نوخار کې پاپولري اهم پول یو د کیشتو پول یو نوی پول پول انکم څومره راځي ان چیتا او تر اوسه پورې پاغي لایټ نه لګي او هغه مکمل او خړلو اپولوس خراب دی کټیکادار دی بس هغه سره پیداګری کوي ان چی والی هم پیداګری کوي تراش نوی پول تراش نوی پول باندې یو ویډیو اچول دا هغه خال نه برابر شوی هغه کې هغه روډ چې تم دی خراب بل افس یو اهم انکشاف بلري د شپې په دی باندې غړغړ ګاډي او باقي له پولیس ولا ولادي هغه کیسه د شپې غړغړ ګاډي چې کوم راځي لوډ ګاډي ای په اسانتیا په دی باندې خپل بچاو د خپل چې پیسې په سوکناري په پول باندې ټیبل په دی پول باندې وي خو پول تبا او بل د دې د پولیس انکم سیوا تباکره د سوال پتا اخلي دا ماته مقامي دکانداران ویل چې 11 دکان او سجی تا ته ویډیو برو او دی کې پولیس ولا ناس او باقاعده غړ نه پیسې او تر اوسه پورې د شپې پولیس ټریپه خو بیا لاشي خو بیا پولیس واچي کوم پولیس کې دی خولاري تناسیو پیسې لاغې داخلي او سټریټ لایټ خطور په نوخار کې څوک اخلي نه په ډپارټمنټ نه والي کې مرافت څوک دا بالکل دا ډېر انتهایی اهم مسلې دي ګرانو کتونکو شاهینجی دا کوم مسلو طرف ته توجه کوم خبره کوم مسلو باندې خبره وکا دا بنیادی مسلې دي دلته د نوشهره کلا مرګري دي هغه د نوشهره کلا د کوسو باره کې د صفایي باره کې چې کومې کوسې ورځ په ورځ دا کوسې تنګیږي د دې ماستر انجینیرینګ پکار نه دی چې د دې یو بیل نقشه جوړه شي د 500 کالو مخکې نقشه باندې لګیا دي دای کار کوي کنه ناله جوړي هغه د 500 کالو مخکې نقشه ده پاغي باندې لګیا دي اوس خو دغه ډیره لوی آبادی راغه اسپیټال جوړ شو پلازي جوړ شو دا یو دن نخار شو
نو په کار نه دی چې دا غټې غټې نالۍ جوړې کړي ښکته غټ پیپونه د نوکاسۍ دا سیستم صحیح کړي حافظ صاحب څوک به تاسو کې ته ما ته وای راشه زه تا اسپیټال روډ باندې وزم شاګرد و بارت مې تارا ولم ملک آباد جوهرآباد تارا ولم نشن کالنی دا وزم کابل له اور تا وزم ټول قبضه ما فیر هر سړی چې کور جوړي هغه ک دکان ځان له جوړي یو کېبن بدو مکمل په قبضه ونو خاصه مافیا او ټول د نالو د پاسه خلکو کېبن جوړ کړي د کاسه بندوبست په خراب نو ډیپارټمنټ نوم ته پوسټ اکاډي ډیپارټمنټ دې تاسو یو نقشه پاس کړه چې دا کور جوړو ما ته کور جوړه تا نقشه پاس کړي کنه نه هغه څوک هغه مسوک یو ټلیفون چای یا بل چاته میټه وردی بسته ګرځي کې شفاعت نو هغه بیا نه چوک په چې کوم خډه بجوړو کوم په ناله باندې سیو کو نو بس دا زبردست دا بالکل دا صحیح خبره ده انجینیر کم د انجینیر څوک پستر ویډیو د شپې اپی سیبا د چټه پر سرکاري کار کیږي انجینیر نوي د چټه پر کار کیږي ایکسین نوي د چټه پر اس ډی او نوي د چټه پر اول سیر نوي صرف ټیکادار او خپل بیماری کوي تمام دا بس کار نه دی جی بالکل عثمان خان وای د میایسا روډ او اعزاز الدین بای وای تفهیم بای کنټرمنٹ ریډ کمنټ ریډ کوي پلیز بالکل جی مونږه خواهش دی چې مونږه د څومره مرګري کمنټ کوي نو مونږ نه پاتې شي مونږ رستم جواب ورکوم تاسو په دې کمنټس باندې مونږ ته موقع ملاویږي مونږ هغه مسله باندې خبره وکړو او دې باندې اکشن هم کیږي داسې نه چې دا متعلقه محکمې او هر څوک دا ګوري مونږ ورته ورسو چې چا کمنټ کړی دا هغه کمنټ هغې ته بیا منشن کوو نو ستاسو د اواز ډېر اهم دی او ستاسو د ریاکشن چې دی نو دا د دې ټاک شو دپاره د ملا تیر غوندې دی دا ستاسو کمنټ چې وینو دا به مخې ته بوځي بالکل کمنټ ته راځو شاهینجي د عثمان خان وی اعزاز الدین بای د نوخار د صفایه باره کې خبره وکړه او معاذ محمود غریب اور یتیم بچوں کی مدد کریں بالکل پکار دی چې د دې لپاره خو مختلف ادارې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ شته د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ هغه خپله ذمواري نه پوره کوي او ګیس لوډ شیډینګ آنند چودھری وایي چې ګیس لوډ شیډینګ دی کې پی کې فارم ساوند ټیک نه دی ساوند مونږه مسله ده لږه خو اعزاز الدین وایي چې تاسو ټولو ته غریب عوام د مهنګای نه ډیر تنگ دی مهنګای خو ډیره لویه مسله ضروره د مهنګای علاج بس ووایو نو پکار دا دی چې د خلق روزي او تپوسو کې د خپلو مشرانو نه چې دا مهنګایي ولې ده دلته زیات تر کمنټ میا اعزاز بشیر بای هغه کمنټ کړی دی کابل ریور کې چې کم لایټس پروډ لګېدلې دي انسټال شوي دي بالکل په دې باندې وروره مونږ خبره وکړه شاهینجي تاسو ته ډېره لویه قصه تېره کړه په علاقه خوړه نظامپور کې د بجلی والا ډېر ظلم راخیستی دی سید عزیز احمد شاه د نظامپور نه مونږ سره خپل اواز شیر کوي بالکل د مختلفو علاقو نه دا شکایات راځي کنډر ویلیج کنډر ویلیج کې منشیات فروش دا بالکل پولیس له پکار دي چې په دې باندې او په دې باندې چاپه ووایي چې کم منشیات فروش دي او مافیا د په هغې باندې لاس واچوي تفهیم بای کابل ریور کې چې کم لایټس په هغې باندې خبره وشوه خلک ډېر زیات تنګ دي ټي ایم ای بیکاره اداره ده جهانگیر خان وایي ټي ایم ای بیکاره اداره ده نو که بیکاره نه وي نو ستا د نوخار بنن ګل ګلزارو ستا د نوخار آمدن هغه ډېر ښه دی مطلب دا یې دلته کارخانې شته تا سره اوبه شته ستا شګه خرڅېږي ستا خاوره خرڅېږي ستا د سین خاوره د سین شګه خرڅېږي په دې به هم یو خبره کوو ستا د دې سین شګه کې چې کم کرپشن روان دی که ستا د سین د دې شګې
صحیح طریقې سره استعمال شو، د دې صحیح ټیکس واخیستل شو، دا غلا بنده شوه، نو ستا د نوښار بچی هغه نه کویت او سعودي عرب څه شی دی دا به تاسو نه هیر شي. ستا په دې نوښار کې چې کوم معدنیات پراته دي، کوله شته، بنټونایټ شته، سوفټون شته، د سیمټو 2 فیکټریانې دي، کاڼی مو قیمتي دی، شګه مو قیمتي ده، شګه اخیستی شي. نو دا ډیره انتهایی اهمه خبره ده او دا ټولې ټیمې سره تړلي دي. که ټیمې او ډسټرکټ ګورنمنټ او ډیپټي کمشنر په دې باندې لږ سوچ وکړي چې زمونږ دا معدنیات مونږ د خلکو په کار څنګه راولو. 30-40 سال خو زمونږ وشو، مونږ دا ګورو د چراټ نه کوله ختمه شوه خو خلکو ته څه معمولي چوټکی فایده نه شوې. د چراټ کوله څه شوه او دغسې که د شګو راشو، د خاورې راشو، په هر علاقه کې هغه زرخیزه ده، فصلونه د دې نه علاوه دي، د دې نه بیل دي. خو که د معمولي معدنیاتو ته راشو نو که ټیمې او ډسټرکټ دا صحیح کار کولی او زمونږ د مشرانو صحیح کار کړی وی نو نن به د هر شناختي کارډ هولډر جیب ته د حکومت د طرف نه نغدې پیسې. دا په ډیرو ملکونو کې مثالونه شته، څنګه چې په سعودي عرب کې او په کویت کې دي، هغوی سره صرف تیل دي او زمونږ سره د تیلو نه علاوه ګیس، شګه، خاوره او بنټونایټ، سوفټون. نو دا هغه څیزونه دي چې په دې باندې خو دا زما او ستا ډیوټي ده، په دې باندې خبره کول، په دې باندې کار کول، دې باندې اواز اوچتول او دې باندې به انشاءالله مونږ اواز اوچتو. دا ستاسو خبره ده، دا ستاسو ټاک شو ده، دا ستاسو وخت دی، دا ستاسو قیمتي وخت، دا به د دې خلکو دپاره په کار راځي. بالکل جی سر. پبی سرکل ډي اس پي ډېر ایماندار ډي اس پي دی. ډېره مننه وروره. عصمت الله افغاني وایي چې پبو سرکل ډي اس پي ډېر ایمانداره ډي اس پي دی. مونږ ته پې فخر دی وروره، زمونږ مشر دی. اعزاز الدین ستاسو دا پروګرام انسانیت خدمت لپاره بالکل وروره زمونږ بنیادي شاهینجي دا دی نه، زمونږ بنیادي ماټو زمونږ خالد نظیر هم دې کې وي، ناصر بای دې کې. نو دا 4-5 ملګري صحافیان د نوښار دې ټایم کې دا ګنټه نیمه اگر چې مونږ ته مشکلي انټرنیټ پرابلم دی او د لوډ شیډینګ پرابلم وي، خو کوشش کوو چې د ورځې څه خبرې وي او کم مونږ هغه صحیح کوو نو هغې باندې خبرې کول. دا بار بار په یو شیز باندې چې خبره کېږي نو دې نتیجه راوځي او دا یو طرف ته ځي، حل کېدو طرف ته. انشاءالله ستاسو دا کمنټ، ستاسو دا وخت دا به بې فایدې نه وي، د دې به فایده راتلونکي نسل دپاره، راتلونکو نوجوانانو دپاره. ما تاسو ته خبره وکړه چې زمونږ ضلع سره دې ټایم کې د ټولو نه زیات معدنیات دي. زمونږ ضلع زرخیزه ده، کاڼی مو خرڅېږي خو په کار نه دی راغلی که نه. مطلب دا دی د پیر سباق کاڼی ختم شو، غرونه ختم شو، خو د هغه خلقو ژوند بدل نه شو. د چراټ کوله ختمه شو، خو د چراټ د کلو زما د هغه غریبانو هغوی په سعودي عرب کې او په کراچۍ کې او په ملیشیا کې نوکونه غورځېږي او سرونه یې سپینېږي او سرونه یې ګنجي کېږي. دا شیزونه د دې حساب کتاب پکار دی چې دا 40 کالو نه دا زمونږ اساسي دا چا لوټ کړي دي. شاهینجي تاسو آواز درځي؟ ډیره مننه فهد خان یوسفزی، الله دې په سی ایس ایس کې کامیاب کا او الله دې نه غټ افسر او غټه کامیابی ده الله تعالی درکا. زما مرګري شاهینجي ته انټرنیټ مسله تر هغې پورې به زه ستاسو دا کمنټ ته هم دغه ورکوم. گوهر علی شاه میرا کوڑا خټک میں بالکل میرا کوړه خټک کې خو به تا ته چې په خاریو کې نشته وروره، په پبو کې نشته، په نوشهره کین کې نشته، نوشهره کلا مخامخ ناست دی، نوشهره کلا کې نشته، نو بیا به میره کې تا ته څنګه پوره کېږي. دا خو مونږ کله ناکله سوچ کوو چې یاره دا لرې لرې علاقو کې کم خلک دي نو هغوی به څنګه ژوند او د دې ګیس او د بجلۍ نه. ګوهر علي شاه صاحب مونږ په دې مسلسل خبره کوو، انشاءالله مشرانو ته به ریکویسټ کوو چې دا مسلې حل کړي
او د ګیس او د بجلی دا دې ټایم کې موږ سره د دې شیزونو وزارتونه هم دي او ډاکټر عمران خټک صاحب دې کې با اختیار دی نو هغوی ته ریکویسټ دی چې دې طرف ته توجه ورکړي. تارو ټو ترخی روډ تارونه ترخی پورې روډ چې دی نو تباه دی بالکل وروره مونږ په تلي وو او د دې مونږ ګواهي ورکو. ام ان اے صاحب ام پی اے صاحب 2 ام پی اے ګان په دې علاقه کې دي سو مې فلک نیاز هم ده په کار دا دی چې دې طرف ته توجه ورکړي. پی ټی آی ګورنمنټ د او روډ باندې څوک کار نه کوي بالکل وروره په دې باندې زما په خیال نن سبا نوشهره کلا کې ګندګي ډېره شوې ده د صفایي هیڅ انتظام نشته نالۍ ټولې د ګندګۍ له لاسه ډکې شوي دي بالکل. دین محمد مندوري صاحب جی جی دې کې خبر ارتو کما جی الو راضي جی حافظ کله چې دا نوې سیستم راغو دا بلدیات جی دا نظام راغو دې کې دی بیا دا تقسیم کړی ای ډی بلدیات چې کوم دی دا نالې صفاکول ای ډی بلدیات ولې چې هغه سره ټول ویلیج کونسل او ناظمانو غاړه باندې دا نالې صفاکول د ټی ایم ای کا چې کوم آیبا چې کوم اوس ای ډی بلدیات ای ډی ای بل نه پاس کوي او موږ دا کارو کو او خلق د ټی ایم ای نه کوي د ټی ایم ای اهلکار راځي نالیم صفا کوي اخر دا دومره سیکچیان چې دی په لکونو برتی کړي دي او ار ویلیج کونسل کې دی ناسي دفتر کې کړي وي فرنیچر یې هغه فرنیچر په بخارچي کې هغه شوي او دا غي کار نظام بلدیات خو ختم په دیار کې خو سکرټریال پوسټي کنه دفتر پوسټي کنه اهلکار خو سره شتي کنه خو غیلی کنه ولې نه لغې نه صفا نو ټول دا د ټیم کار چې ګټه خو هغه دی او نالې صفا کو نالې کوم بلدیات کا زبردست ګرانو کتونکو تاسو ته دا خبره نوټس کې راغله د خپل ویلیج کونسل سیکرټری د غریبانو د پاس کې تصویرانو کا ګمون دا رقم وکړو مطلب ستاده چې د خپل علاقې ویلیج کونسل سیکرټری د مرای نه رونیسي ګریوان مرای راټینګول پکا او کاغلی نو ګرانو کتونکو د خپل علاقې دا چې تاسو دلته کوم کمنټ کوئ کنه نو لږ غونډې مونږ به هم کوشش کوو خو دومره درته یو هند درکو چې تاسو د خپل علاقې سیکرټری ګریوان کې لږ لاس واچوئ چې دا څه چل دی جوړ کړی دی زمونږ علاقه ولې ګنده ده نو لږ تپوس کول هم پکار دي که نه جي نو دغه نن ماتې ګوډې خبرې جی جی معذرت غواړو د انټرنیټ کنیکشن د خرابي د وجې نه زمونږ نن ټاک شو لږه پرابلمېټک غوندې وه واست کې به تاسو ته ځای په ځای مسله راغلي د هغې دپاره مونږ معذرت غواړو ځکه دا زمونږ لاس کې شی نه دی زمونږ لاس کې چې کوم موبایل دی او زمونږ لاس کې چې کوم وخت دی او زمونږ دماغو کې کومه خبره ده او زمونږ زړه کې څه نو هغه مونږ تاسو سره شریک کړل سبا راتلونکي لایو ټاک شو پورې تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان ښاد او آباد اوسئ